أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سورة بقرہ لمبے سپارہ 109 نمبر آیات مبارکہ. مخی آیات مبارکہ کہ اللہ رب العزت فرمائل ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. خلاصہ دا مخکینی آیات اغدادا چے اللہ رب العزت مومنان دا بیزایا سوالونا دا پیغمبر علیہ السلام نو کی دا دین منکڑا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د کلنا د پیغمبر علیه السلام نه په سوالونو کولو باندې من رااله دا آیات نازل شو. نو مونږ به سوال نه کوو او یریدو په سوال باندې چې پیغمبر نه څه تپوس پوښتنه وکړو او دا به مو خیالو چې څوک بانډچي راشي او زمونږ دا سوال او دا پختنا دا هغه د پیغمبر علیه السلام نو کی او پیغمبر علیه السلام دا غي جواب ورکی او دا جواب مونږ واورو مونږ په عمل وکړو. دارنګي حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی فرمایي چې کله با ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال کول غوښتل خو نبا مشو کولی اسنب الله خپن او ناراض نش. نو اکثر با کلونه تیر شو او هغه سوال به ما ونکو کال به پکې تیر شو او دا تمنا به موا چې یو باندچی راشي او د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکي موږ ته جواب ملو شي. محترم دا غینه بعد الله رب العزت ورپسې آیات کې د یهودو یو بل عمل داغي متعلق تذکرہ وکړه. مفسرین و دې شان نزول صدارنګ ذکر کړی دی. تفسیر مظهری، تفسیر ابن کثیر، مختلف تفاسیر دا خبر ذکر کړی چې دا آیات هغه وخت نازل شو چې کله به یهودو مومنانو مسلمانانو ته مختلف قسمه حربي اختیارولې چې دوی د دین اسلام نه واپس شي او دا دین اسلام دا پریدي او يهودیت اختیار کی بی دین شي واپس. په دې مسلمانانو به خپل کوشش کو او دا کوشش در اوسه پورې یهود لګیا دي شروع دي. په وخت کې د خیر خوای اظهار به کو چې موږ تاسو خیر خوایو تاسو چې په کم دین باندې دا دین نه نقصان دی ادین ځان بچ کې مختلف قسمه لالچونه به ورکول او په نن دور کې هم یهود لګیا دي مسلمان بی دینه کوي. څنګه چې زمون مسلمانان تبلیغ حضرات اغا جماعت په جماعت ګرځي او د دین اسلام تبلیغ خلکو ته ورکي. دا قرنګ يهود
کور په کور ګرځي زمونږ زنانم بېدینه کوي زمونږ نارینم بېدینه کوي دواړو کوشش شروع دی چې کله به زنانه داسې کور ته راننوځي او پیژنه یې نه نو په کار دا دي چې زنانه وباسي چې موږ سره داسې قسمه خبرې مه کوه مختلف قسمه زنانه بیا خبرې کوي تاسو به د علماو په بیانونو کې اورېدلي چې ته په کور کې ولې ناستې بار ګرځه که نه کار مار کوه دکان کوه کاروبار کوي شي مزدورۍ کوي شي په بس کې کلینډریم کوي شي ځان له خپله مزدوري کوه او د ورور او د پلار او د خاوند نه مه غواړه خودکپي له په خپلو مټو ودرېږه او داسې قسمه نورې خبرې ورته کوي د بېدینۍ خبرې او بېدینه کولو کوشش کوي یو زنانه مسلمانه شوې وه هغې خپله انټرویو ورکوله وي زما 14 کاله وشو زه د خپل ملک نه راغلم او زه ما خلک یهودیت ته اړول اخره کې بیا مسلمانه شوې وه نو محترم عرض مې دا کو چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یهودو به مسلمانانو ته د خیرخواهۍ اظهار کو چې موږ ستاسو خیرخواهیو او دا دین پرېږدئ الله رب العزت د هغې متعلق وفرمیل چې دا خیرخواه نه دي بلکې دا حاسدین دي په حسد کې لګیا دي پړه کې یو حسد او بغض دی د هغې وجې نه او هغه وی دا د مفسرینو ذکر کړي چې دوی یهود چونکې بني اسرائیل دي د دوی په خاندان کې آخري پیغمبر ولې رانغی په دې وجه نه دوی په حسد کې نو فرمای ود کثیر من اهل الكتاب غواړي اکثر من اهل الكتاب د اهل کتابونه چې یهود دي لو یردونکم چې کاش وګرځئ تاسو واپس کی من بعد ایمانکم ستاو د ایمان نه پس د ایمان راوړلو نه پس تاسو واپس وګرځئ کفارن کفر تا تاسو واپس وګرځئ حسدا من عند انفسهم نو الله فرمای دا د وجه د سوجه نه د خیرخواهۍ د وجه نه بلکې د حسد د وجه نه حسدن د حسد په وجه من عند انفسهم کم چې دوی په زړونو کې دی د یو حسد دی ما تاسو ته وی څه حسدو من بعد ما تبین لهم الحق الله فرمای دا پس د دې خبرې نه چې ګوره دوی په حق باندې خبردار دي چې دا دین اسلام حق دی دای باوجود دوی خلک واپس بېدینه کولو کوشش کوي فرمای من بعد ما پس د هغې نه تبین لهم الحق چې واضح شو په دوی باندې حق تر دې پورې چې دوی ته حق معلوم چې دا پیغمبر حق دی دوی ته پته وه چې دا قرآن حق دی دا دین اسلام حق دی دا شریعت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم بیانوي دا حق او سچ دی په ناپوهتیا کې نه دي کړي په قصد باندې به کو الله فرمای مسلمانانو په دې خفه کېدل غوسه کېدل به زموږ مسلمانان ترغیب ورکوي او واپس کافران کوي نو غصه به ورتله خفګان به ورله کو مسلمانانو مؤمنانو الله فرمایل چې خفه کېږه ما دوی ته څه مه وایه بس معاف کې او دارنګې خیال کې هم مراولې الله فرمایي فاعفو پس معاف کې معافي ورته کوي بس ورته مه وایې واصفحو او مخ ته واړوئ یعنې په خیال کې یې مراولې حتی تر هغې پورې یأتي الله بامره تر دې پورې چې الله رب العزت خپل یو حکم نازل کی الله یو حکم راوړي حکم نازل کی په دې کې اشاره کمی خبره ده جهاد طرف ته ده چې کله الله به جهاد حکم وکړي نو بیا به تاسو دا یهود او نصارا چې دي او کفار چې دي دا د جزیرة العرب نه د حرم د حدودو نه دا تاسو بیا وباسئ او مقصې وشو الله دا وعده بیا پوره شوه الله حکم د جهاد وکړو او جهاد کې بیا بنو قریظه او بنو نذیر دا خلک څه قتل شو څه وشړل شو
خیبر ته بعضې وشړلی شو. نو فرمای الله پاک فرمای ان الله انسان په ذهن کې دا راځي چې ګوره ما پې که اوسو ته مه وایې بیا به وروسته الله څه حکم نازل کي. مؤمنان وایي چې مونږ خو ډېر لږ خلک یو دا څه حکم به نازلېږي چې مونږ به په دوی باندې بیا زورور شو او دوی ته به دې بدل به والو. نو الله فرمای ان الله بشک الله رب العزت علی کل شیء په هر څیز باندې قادر دی. الله رب العزت په هر څه کولی شي. تاسو ته به صدر کی تاسو ته به زیادت در کی تاسو ته به الله طاقت در کی ستاسو به غلبه راشي او دا یهود دا کفار دا به ستاسو باندې ستاسو نو به دا خلک بیا مغلوبي تاسو به غالب یې. نو الله فرمایي چې دا تعجب د حیرانتیا خبره نه ده په دې کې تعجب نشته بلکې الله به یو حکم نازل کی د څه شي د جهاد حکم به نازل کی د جزیه حکم به نازل کی جزیه به بیا ورکوي بیا به خاموش دوی ناست دي او تاسو ته به څه درکوي ټیکس او جزیه به درکوي. الله فرمایي ود کثیر من اهل الكتاب غواړي اکثر د اهل کتابونه چې یهودیان دي لو یردونکم د دوی زړونه دا غواړي لو یردونکم چې کاش راوګرځئ تاسو را واپس کی تاسو من بعد ایمانکم ستاسو د ایمان راوړلو نه بعد کفارا کفر ته تاسو دوباره کفر ته راوګرځئ حسدا من عند انفسهم د حسد په وجه کم چې دوی په زړونو کې دي من عند انفسهم کم چې دوی په زړونو کې دي من بعد ما تبین لهم الحق پس دا هغې نه چې واضح شو الله واضح کړ دوی ته حق الله دوی باندې حق واضح کړی دی. فاعفو الله فرمایي پس اوس معاف کې وصفحو او مخ ته واړوي خیال اړو په خیال کې مراولې حتی ترای پورې یاتی الله چې راوړي الله رب العزت بامره خپل حکم د جهاد خپل حکم د جزیه دا نازل کی قانون په الله راولي. ان الله ستعجب خبر نه بلکې البشک الله رب العزت علی کل شیء په هر یو شی باندې قادر دی. الله قادر ذات دی په دې باندې با ستاسو غلبه راشي او دا به ستاسو مغلوب شي او الله پاک به دوی دی علاقې نه مباسي. الله رب العزت موږ تاسو ته په خبرو باندې عمل لا نصیب کی پاک پر